دا موږ د دې هندوانو ته هم وایو دا کوم زموږ سره په باډر باندې په جنګ نښتي دي ځکه دا د یهودیانو کشران وروڼه دي چې څوک د 33 کروړو خدایانو عبادت کوي که نه هغه چېرته په دنیا کې ګټه نشي کولی زموږ د مسلمانانو د یو الله پاک بندګان موږ د یو الله پاک ترا مدد شوی او دا خو داسې وطن دی د دې مثال جومات دی الله پاک د جوماتونو حفاظت کوي ګورئ مساجد حفاظت کوي ټول پاکستان ځمکه دا مسجد دی د دې حفاظت کول په ټول قوم باندې بلې ټول پاکستاني قوم باندې فرض لازم دي نو دا خو داسې ده چې کله ناکله د جهاد دا کړس کړوس په کار یاسي چې جهاد د جذبې نه خلک خبر شي موږ مولیان خو په مسلو کوو کله ناکله به باډر باندې جنګ جهاد په کار او زموږ وطن ته نقصان نشي کولی نه د قوم ته کېدلی شي هندوانو ته به غټ نقصان وي کشمیر به د لاسه لاړ شي مقبوضه کشمیر به لاړ شي دا هندویزم به دې سره ختم شي په جهاد کې الله ډېر لوی قوت او طاقت ښودی دی دا یو سنت طریقه هم ده چې موږ د دشمن سره چې دی په سرحد باندې په جنګ باندې او زموږ بله څه خبره نشته دی خو دغه خبره چې موږ مسلمانان او د هندوانو زموږ سره دشمني به مسلمانۍ ده د نبی علیه السلام ترتیب هم دا دی د الله رسول په داسې موقع باندې دعاګانې غوښتلې به مجاهدینو دپاره هم او د ملک د حفاظت دپاره هم زموږ د انفرادي طور هم د پاکستان د بقا لپاره ځکه د خپل وطن سره مینه محبت نبی علیه السلام فرمایي دا د ایمان حصه ده خپلې خاورې سره مینه محبت ساتل دا د ایمان حصه ده نو دعاګانې به هم کوو طالب علمان او سپین دروبي مشران په کور کې به ځانان هم کوو چې الله پاک زموږ د وطن حفاظت وکړي الله پاک د قوم حفاظت وکړي او د هندوانو د شر نه او د هغوی د خرابون الله پاک موږ بچ وساتي او د کشمیریانو ته الله پاک د جهاد په بدل کې الله پاک ازادي ورکړي فلسطینیان مسلمانانو هم الله پاک ازادي ورکړي او زموږ د فوج ته دا پاک فوج دی په سرحداتو باندې د دشمن په مقابله کې الله پاک دوی له استقامت هم ورکړي کلکوالی هم ورکړي غلبه هم وله ورکړي او د قوم او د وطن الله پاک حفاظت وکړي